ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ د آبادۍ غږ خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. ما خپل د زوی واده و یا بل چا ویل چې د تا د محفل عکسونه باندې وتلي دي. دا د داسې چا غږ و چې د کورنۍ د شخصي محفل ویډیو یې د خلکو لاس ته لوېدلې وه. هغه کسان چې د کورنیو له شخصي محافلو عکس او فلم اخلي، دا کار یې د کورنیو ترمنځ د کومو ستونزو او شخړو د رامنځته کېدو سبب کیږي. د دغه ستونزو علتونه کوم دي؟ حل لارې کومې دي او څنګه کولی شو د دغو ستونزو مخه ونیسو؟ کورنۍ د خوښیو او دې ته ورته محافلو کې ډیری وخت کوښښ کوي چې له واده یا هرې بلې خوښۍ عکس او فلم واخلي او د یوې خاطرې په بڼه یې ځان سره وساتي. داسې فلم او عکس اخیستل له خپل محافلو څخه د دوی په خوښه او اجازې ترسره کیږي. ځینې وخت داسې هم کیږي چې ځینې خلک له اجازې پرته په خپلو شخصي کامرو او موبایلونو کې له داسې محافلو عکس او فلم اخلي چې ډیری وخت هم د کورنیو ترمنځ د شخړو او جنجالونو سبب ګرځي. دا چې کومې شخړې او جنجالونه له خلکو به یې واورو. زما خپله بله ورځ لیور کوژدنه وه، محفل ته لاړو، کیک پرې کولو وخت رالو یا د شربت کنه یو بل ته د ګوتما اچوله. نو په دې وخت کې چې دی دغه جینکو او د هلکانو ټولو خپلوانو تره زامنو چې دی فلمداري کوله او په دې کې زمونږ کورنۍ ورسره ستونزه لرله. په دې وخت کې زما را خاوند خفه هم شو په دې کار سره چې تاسو ولې عکاسي کوئ. دومره حد ته ورسېد چې یو بل سره لاس او ګریوان شولو، خفه شو، سره جنګ یې وکړو. یعنې موږ هغه کوژدنه په ځای پرېښوسته، په غوسه کې راووته دا نارینه او موږ تیل بوکري راوالی او راځئ چې ځو. موږ چې لیدلي د بعضې محفل نه فلمبرداري کوي، بیرون ته وځي، جنجالونه په فامیلو کې پیدا کېږي. اول د ما خپله د زوی واده و یا بل چا وویلې چې د تا د محفل عکسونه باندې وتلي دي. ټول رفیقان راټول شوي، ورته ویلي وو چې په هماغه هوټل کې د تا د واده ویډیو وتلې ده په انټرنټ کې. کله چې ملګري راټول شول چې موږ چې وکتل، زه ډېر خواباده شولم. د ملګرو په مابین کې زه ډېر کم راغلم. د ما نه یې خواهش وکړه چې موږ دا رقم قصه شوې ده، د تا خپلوانو دا کار کړی دی. او زه ولاړم، پوښتنه مې وکړله. د موږ د خویندو په مابین کې ډېرې خبرې راغلې چې اوس ماته رابطې هم قطع شوې دي. ما ته خبره ورسېده چې یعنې فرضاً د تانګور دا کار کړی دی. خپله خوښې ته مې ویل چې ما دا رقم چل دی، د تانګور دا رقم کار کړی دی. د مانګور بیخي په دې شانه په دو مسایلو کې هېڅ کار نه لري او هېڅ داخل نه ده. فامیلو په مابین کې دغه مړه ژوند هم سره قطع شو. پرته له اجازې د کورنیو له محفلونو عکسونه او ویډیو اخیستل د نړۍ په اکثره سیمو کې ښه نه بلل کیږي، خو په افغانستان کې بد اغیزې تر هر بل ځای زیاتې وي. د کورنیو ترمنځ روابط سره سړېږي او په ځینو وختونو کې خو د شخړو او جنجالونو او ان د دښمنیو سبب ګرځي. خو اوس غواړو په دې اړه پوه شو چې ولې دغه ستونزې رامنځته کیږي. په مجموع کې افغانان جدي نیسي دغه موضوع، حساسیت لري ورسره دغه شیان باندې. نو ځکه دوی نه پرې چې د خپل فامیل فلمبرداري شي یا په یوټیوب کې نشر شي یا په فیسبوک کې نشر دي، د دې خاطر لپاره د وسونه پیښیږي. نو د دې په خاطر د فلم او ویډیو پورته کېږي. اکثرا خلک چې دي د موبایل په ټولو اپشنونو بلد نه دي او قصدا نه غواړي چې پورته شي، ناخواسته پورته کېږي. معظم جان رحیمی ما د ارغندې منطقې اوسیدونکی یم. بد عمل ده چې سبب مستقیم مثلا نه غواړي چې ورسره وکړي، غیر مستقیم یو دوی دغه محفلو څخه ویډیو کې سمارټ فون مثلا زرانه وګرځي. کله چې هغوی محفل له صحنې څخه په پټه مخفي توګه باندې دغه ویډیو کوي، دغه ویډیو په مرور د زمان سره یو بل چا لاس ته وړي. دوی غواړي چې دغه ویډیو قصدي ډول یا همدې ډول باندې دوی شیر کړي. بل علت همدا چې موږ تاسو جامعه افغاني ټولنه یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، د سره هم واقعیت حساسیت کې هر څه د کورنۍ د محفلي شخصي ویډیوګان چې بیرون وځي نه غواړي چې دوی ناموس عزت بل څوک وګوري. هر سړی چې وي د سره حساسیت ښیي. هر محفل چې نیسو د خپل ځان دپاره نیسو یا د خپل خوشحالۍ د خاطر نیسو. موږ نه غواړو یعنې خلک په موږ تبصرې وکړه یا فرضاً عکسونه هم پخش کړه. دا خو ډېره بده ده چې فرضاً د موږ عکسونه انټرنټ ته ورکړي شي او خلک یې ټول وویني. خو موږ خو دا کار نه دی کړی چې د خلکو د نمایش دپاره موږ دا کار کړی وي. موږ محفل نیولی د دې دپاره مې نیولی، خپل ځان د دوستانو دپاره مې نیولی وه. ما نه غوښته چې فرضاً د ما د زوی محفل د خوشحالۍ محفل یوټیوب ته وځي. ولې وځي؟ ځکه دغه حالت مو مابین ته راغی. درنو اوریدونکو، تاسې د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ټولو ښوونیزو خپرونو په اړه نظر یا وړاندیز لرئ، زموږ له همکارانو سره یې په دې شمېره شریک کړئ. 0
240 دا چې خلک ولې د کورنیو له شخصي محافلو عکس او فلم اخلي او ولې د ستونزو د رامنځته کېدو سبب ګرځي خلکو بېلابېل علتونه یاد کړل. ځینو یې ویل چې یو شمېر خلک د موبایلونو په ټولو اپشنونو بلد نه دي، غیر اختیاري فلم او عکس ترې خپرېږي. یو شمېر نورو بیا ویل چې خلک زیات له دې مسلې سره حساس دي ځکه د خفګانونو سبب ګرځي. مګر څه وکړو؟ حل لارې کومې دي؟ څنګه کولی شو د دغې ستونزو له رامنځته کېدو مخه ونیسو؟ کله چې موږ یو محفل دایریږي نو موږ مخکې له مخکې خپل کورنۍ سره کینو، مجلس کوو، دا ټول پوکو وته وایي مطلب متوجه اوسي هغه زنانه چې ځان سره سمارټ فون راوړي د محفل ته، نو دوی مخه باید ونیسي صحیح د استفاده خپل شخصي دي کوي، کولای شي ازادي وره کې د فلم برداري د عکاسۍ په خاطر باید دوی مخنیوي وکړي. چې کله زما واده و دا موضوعات ما مخکې له مخکې شریک کړه، مونږ کورته مې دا ویل چې کله مثلا دغه محفل کېږي یا مثلا دغه ډولۍ چې راځي نو دغه وخت کې به ډېر اساس وي، اکثر دغه وخت دا یو شا سره دري او دوی دغه وخت نه اکثریت استفاده کوي. یا مثلا د سیل مراسم د زنانه د مثلا سیل کوي وته مې مطلب د خلکو ټلیفون نه کچې ته غوښتل چې ویډیو وکړي، نو ویډیو ممانعت وکړي، عکسونه یا ممانعت وکړي. دا که زما همشره وي، که زما والده وي، که زما کاکا ښځه وي، که زما عمه وي، که هر څوک وي، دا ټول ته موږ د هدایت کړی. نوم ماشکولا ده د کابل اوسیدونکی یم. اجازه خو یې څوک نه ورکوي چې سوالي خو یو نیم مثلا ډېر خلک د شوقیان یا د فلم برداري د ودونو کې هغوی یو کامره راوړي مثلا خپله ناوې له خوا نه یا زوم له خطه نه یو څوک هغه ټول فلم برداري خو بیا هغه کامره چې یوازې هماغه زوم کورنۍ سره یې نور چا سره نه یې. موږ خپلوانو واده و عکسونه یې اخیستل نو موږ ورته ویل مالې چې عکسونه اخلې خو نه واده د هر څوک راځي، پردی هم راځي، خپل هم راځي، ځوان هم دي، پیغلې دي، زنانه دي. موږ ورته ویل چې عکسونه مه اخلئ. هغوی بیا ډېر شلګي چې والا واده ده او داسې ده واسې ده. بیا موږ ورته ویل چې بېله کوټه کې لاړ شئ، خپل د فامیل عکسونه واخلئ، تاسو سره یې مشکل نشته. احمد سیار موږ چې کله کوم محفل یا واده ته لاړ سو موږ هلته عکاسي نه کوو، عکسونه نه اخلو ځکه چې دا یو ښه کار نه دی. ځکه چې دا عکسونه چې واخلي څوک او دا که میموري کارت کې که بل شی کې دا که ورک سي چا نه، دا یوټیوب او فیسبوک دا کې ټیک کېږي بل څوک یې پیدا کړي، دا خو موږ د هغوی د ټول ناموس دی، د عکسونه دي پکې او دا تت کېږي، دا یو ښه کار نه دی. د همدې لپاره زه نه غواړم چې د نورو د اذیت او آزار سبب وګرځم. زه د کندوز اوسیدونکی یم او زه اوس کابل کې اوسېږم. پاوند نومېږي. هغه وخت چې موږ کارتونه چاپو د غلون جن لیکو چې نوٹ په نوٹ کې څه کامرې فلم برداري ممنوع ده، لاسپیکر کې اعلان کو چې ورته شو دغه شی ممنوع ده، دغه فلم برداري. اکثر وخت موږ هم تاسو کړی دي چې موږ خپل کسان پکې تعین کړی دي چې دا فلم برداري ممنوع، ګرسونان ته ویلي دي، په لاسپیکرونو هم کړی دي چې فلم برداري ممنوع ده. بیا هم چې بعض کسان چې زنانه چې سالون ده موږ د زنانه کسان چې ګرسونان دي چې هغه ته ویلي دي چې تاسو دغه شی بند کړئ. درنو اوریدونکو د خلکو خبرې خو مو واورېدې، خو دا چې د اسلام دین په دې اړه څه وایي د شریعتو پوهنځي د استاد سید مصطفی حماس خبرو ته به غوږ شو. د شخصي محافلو تصویر یا ویډیوګانې اخیستل پرته له اجازې څخه یا ځان سره ساتل یا د رسنیو له لارې یا د فیسبوک له لارې یا په نورو عامه رسنیو کې د خپرول دا نادرست او غیر شرعي عمل دی. په دې خاطر باندې چې په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. ایغه کسان چې تاسو ایمان راوړئ پردي کور ته تر هغه وخت پورې ما داخليږي تر څو چې تاسو لومړی دروازه نه وي ټکولې او بیا مو سلام نه ور باندې اچولې. دا په څه خاطر باندې چې پردي کور ته یو څوک ځي یعنی یو باید اجازه واخلي او بیا غوته سلام واچوي او چې آیا غوته اجازه شته کنه چې ولاړ شي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. یو مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی چې دغه وینه توی کړي، دغه په ناحق باندې مال وخوري، دغه عزت او ابرو ته صدمه ورسوي. د دغه آیاتونو او د احادیثو پر رڼا کې موږ ویل شو چې د یو چا ابرو او عزت ته صدمه رسول د یو چا د نارامه کېدلو او ناراحت کېدلو سبب ګرځېدل دا ناروا کار دی.
هغه کسانو چې د کورنیو له شخصي محافلو عکس او فلم اخیستی و د کورنیو ترمنځ یې ستونزې او جنجالونه رامنځته شوي وو، سره خفه شوي وو او روابط یې سره پرې کړي وو. همدارنګه خلکو د دغه ستونزو د علتونو په اړه هم بېلابېل نظریات لرل. ځینو ویل چې هغه کورنۍ چې خپلو منځو کې کینه او بغض لري په قصدي توګه د یو بل له کورني محافلو عکس او فلم اخلي چې د هغوی عزت تر پښو لاندې کړي او د خلکو منځ کې سر ټیټې کړي. خو یو شمېر خلکو دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کړې وې. ځینو خلکو له محفل مخکې د خپلې کورنۍ له ټولو غړو سره ناسته کوله او په خاصه توګه یې د کور ښځینو ته دا سپارښتنه کوله چې په محفل کې هیڅ چاته د عکس او فلم اخیستلو اجازه ورنه کړي. مګر یو تعداد نورو خلکو خپله همدغه نزاکت پام کې نیولی و چې د هیڅ چا له شخصي محفل فلم او عکس وانخلي تر څو د بل د خفګان سبب ونه ګرځي. درنو اوریدونکو، د آبادۍ غږ د خپرونه زموږ همکارې سمیره حلیمزی د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه چې ما مزمل شاه وطن دوست تاسې ته وړاندې کړه. د آبادۍ غږ راتلونکې خپرونه د زغال نیولو په هکله ده. د دې خپرونې اوریدل هم بله اونۍ مه هیروئ.